أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومخکینی آیات کې الله پاک د دې ذکر وفرمایو چې آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام ته الله پاک په جنت کې د اوسېدو حکم وکړو او جنت د ټولو خوراکونو د استعمالولو اجازت یې ورکړو، صرف د یوې ونې نه د هغې د میوې د خوراک نه الله پاک منع کړل. اوس په دې آیات کې دې خبرې ذکر دی چې شیطان د وسوسې په ذریعه باندې آدم علیه السلام خطا کو او هغه ونه چې د کمې د میوې د خوراک نه الله پاک منع کړې وه هغه یې وخوړله. بیا الله پاک ورته حکم وکړو چې تاسو جنت نه ځمکې ته کوز شئ. اوس په دې آیات کې یو دوه ضروري خبرې عرض کومه. اوله خبره خو دا چې شیطان دوی د جنت نه راوویستل، هغه ورته وسوسه وکړه، آدم علیه السلام او د هغه بیبي د هغه ونې میوه وخوړله چې د کمې نه الله تبارک وتعالی منع کړې وه. دلته اوس دا سوال پیدا کېږي که چېرې آدم علیه السلام د دغې ونې د میوه نه وی خوړلی نو آیا بیا به همیشه په جنت کې اوسېدو، بیا به د جنت نه نه وی راوتلی او دا کم بني آدم انسانان د حضرت آدم علیه السلام اولاده چې هغه اوس په دې ځمکه کې دي به په جنت کې پیدا کېدل، په جنت کې به اوسېدل؟ د دې سوال جواب دا دی چې نه. حضرت آدم علیه السلام چې دی دا خو الله تبارک وتعالی د ځمکې د خلافت دپاره پیدا کړی و. که حضرت آدم علیه السلام د دې ونې دا میوه نه وی خوړلی بیا به هم راکوزېدو، په ځمکو کې به اوسېدو، په ځمکو کې به د اولاد پیدا کېدلو، په ځمکو کې کم امتحان دپاره او د کم مقصد دپاره الله تبارک وتعالی پیدا کړي وو هغې کې به ځمکې ته به راتللو. بل څه وجه به ورله الله تبارک وتعالی پیدا کړی وی د هغې په وجه به ځمکې ته راکوزېدل. د دې مثال داسې دی لکه څوک چې دا ووایي چې فلانی انسان چې دی نو هغه مړ شو ځکه چې چا قتل کو یا مثلا اکسیډنټ وشو، نو ټیک ده چې هغه د دې قتل په وجه اکسیډنټ په وجه باندې مړ شو، د دنیا نه لاړو، لیکن د دې خبرې دا مطلب نه دی که چېرته دی نه وی قتل شوی، د ده اکسیډنټ نه وی شوی یا د فلانۍ بیماري نه وی نو دی بیا ژوندی پاتې کېدو، همیشه په دنیا کې اوسېدو. لکه څرنګه چې انسان چې دی هغه په دنیا کې د همیشه اوسېدو دپاره نه دی پیدا شوی بلکې د لږ وخت د امتحان دپاره الله پاک دنیا ته رالیږلی دی او بیا انسان هغه خپل چې کوم وخت الله پاک مقرر کړی دی هغه وخت پوره شي دنیا نه ځي او مړ کېږي. نو که چېرته چې دی نو هغه دا کم خاص واقعه چاته پیښه شوله، که دغه نه وی بل څه وجه پیښه شوې وه او هغه به خامخا دنیا نه تللو مړ کېدو به په دغه خپل مقرره وخت باندې. دغسې آدم علیه السلام هغه د جنت کې د یو عارضي وخت دپاره الله تبارک وتعالی د هغه میلمستیا د هغه چې دی نو تربیت هغه په جنت کې چې دی نو اول کوو بیا یې ځمکې ته رالیږلو. که چېرته دا واقعه نه وی پیښه شوې آدم علیه السلام د هغې ونې میوه نه وی خوړلی بیا به هم د ځمکې ته راکوزېدو او په دغه ځمکه کې به د انسانان به چې دی نو هغه دلته اوسېدل. او دویمه خبره دا ده چې د مسلمانانو دا عقیده ده چې پیغمبر چې دی هغه د ګناه نه معصوم وي، یعنی د الله پاک نافرمانی نه کوي، چې د کم کار نه الله تبارک وتعالی منع کړي د هغې کول چې دی هغه ګناه دی، د ګناه کار چې دی هغه پیغمبر نه کوي. پیغمبران چې دی نو هغه د ګناهونو نه معصوم دي. اوس آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی حکم کړو چې د دې ونې میوه دې نه خوري، هغه د الله تبارک وتعالی د حکم خلاف ورزي څنګه وکړله؟ د کمې ونې د میوې نه چې الله پاک منع کړو هغه یې وخوړله. د دې سوال جواب مفسرینو ډېر جوابونه ذکر کړي دي. یو جواب دا دی چې ګناه
چې په کومې باندې مؤاخذه کېږي د الله پاک حکم مخالفت په داسې طریقه باندې وشي چې څوک قصدن عمدن د الله پاک د حکم خلاف ورزي وکړي، په هغه ګناه باندې د انسان مؤاخذه کېږي. لیکن که چېرته داسې یو کار چې هغه د الله پاک د حکم خلاف دی د چا نه په غلطۍ باندې په ویره باندې وشي، نو په هغې باندې د انسان مؤاخذه نه کېږي. آدم علیه السلام چې دا کار کړی و هغه نه هم هېر شوي، هغه قصدن آمدن نه و کړی. په سوره طه کې الله پاک فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما، چې آدم علیه السلام نه هېر شوي و هغه په قصد باندې دا کار نه و کړی. لکه مثلا یو روژه چې دی نو په روژه کې خوراک کول دا د الله پاک د طرف نه منع دي، لیکن که څوک چې دی نو هغه په هیره باندې په هغې کې خوراک وکړي نو په هغې باندې خو د هغه روژه هم نه ماتېږي. دغسې مثال په طور باندې په منځه کې چې دی نو هغه غلطي کول یا په هغې کې واجب پرېښودل چې دی نو دا خو منع دي. قصدن عمدن که څوک وکړي نو دا خو ګناه دی، لیکن که په غلطۍ باندې په منځه کې یو واجب پاتې شي نو په هغې باندې هغه ګناهګار نه وي. البته دا دی چې سجده سهوه به کوي. خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په منځونو کې سجده سهوه ثابته ده چې داسې یو کار سهون بغیر د قصد او ارادې نه چې دی نو هغه شوی په منځه کې یو غلطي چې په هغې کې واجب پاتې شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې سجده سهوه کړې ده. دغسې مثال منځ قضا کول چې دی دا خو منع دي، د الله پاک د حکم خلاف دي. لیکن که یو سړی چې دی نو قصدن منځ قضا کړي دا خو ګناه دی، په هغې باندې د هغه مؤاخذه کېږي، په هغې باندې هغه ته عذاب میلاویږي. لیکن که یو انسان چې دی قصدن داسې کار ونه کړي، مثال په طور باندې اوده پاتې شي او منځ ته قضا شي، نو په دې خبره باندې خو هغه ګناهګار نه، د هغه مؤاخذه نه کېږي. البته چې کله راویښ شي نو هغه منځ به بیا قضا کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غزوه خیبر کې داسې واقعه پیښه شوې ده چې د سهار په د مانځه نه چې دی نو هغه اوده پاتې شوي دي او بیا هغه مونځ چې دی نو هغه قضا کړی دی. د دې وجې نه چې بغیر د قصد نه په هیره باندې په غلطۍ باندې کم د الله پاک د حکم خلاف یو کار وشي، نو چونکې په هغې کې مؤاخذه نشته دی، هغه داسې ګناه نه دی، نو دا د پیغمبر نه کېدی شي. د پیغمبر نه چې کوم شی نشي کېدی هغه دا دی چې د الله پاک د حکم مخالفت چې دی نو هغه وکړي قصدن آمدن، چې هغه ګناه دی. باقي که په هیره باندې وشي نو هغه ممکنه ده د پیغمبر نه داسې کېږي. او الله پاک د پیغمبر په لاس باندې داسې کارونه چې دی نو بعضې اوقات کې کوي هم، ځکه چې په هغې کې د الله پاک ډېر حکمتونه دي. یو حکمت پکې دا دی چې د امت دپاره په هغې کې تعلیم وي، چې امت یې زده کړي چې داسې کار که د یو انسان نه چې دی نو هغه په هیره باندې په غلطۍ باندې وشي نو په هغه وخت کې څه کول پکار دي. لکه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځه کې سهوه وشو، سجده سهوه یې وکړله، نو سجده سهوه چې دی دا د امت دپاره تعلیم شو. یا چې دی نو هغه د منځه نه اوده پاتې شو، د هغه مونځ چې دی نو هغه قضا کوله، دا چې دی نو هغه امت ته دی چې دی نو هغه تعلیم وشو. دغسې آدم علیه السلام په دې واقعه کې هم د انسانانو لپاره تعلیم دی. که چېرې یو انسان چې دی د هغه نه داسې یو کار چې دی هغه په غلطۍ باندې وشي، په هیره باندې وشي چې د الله پاک د حکم خلاف وي، نو په کار دا ده چې آدم علیه السلام څنګه طریقه وکړله چې ډېره عاجزي وکړله، توبه یې وکړله، الله تبارک وتعالی ته نه معافي وغوښتله. دا چې دی نو انسانانو ته یو تعلیم و په دې کې. داسې نه وي چې څنګه چې دی نو هغه شیطان چې دی نو هغه ته الله تبارک وتعالی د سجدې حکم کړی و، هغه د الله تبارک وتعالی د حکم قصدن او عمدن مخالفت وکړو، په غلطۍ باندې نه، په قصد باندې چې دی نو د الله تبارک وتعالی حکم یې پوره نه کړو، او د هغې نه وروسته بیا توبه هم نه ویسته، بلکې هغه خپلې غلطۍ دپاره بیا جوازونه دلیلونه بیانول شروع کړه چې نه دا زه چې څه کوم دا ټیک کوم. دا د شیطان صفت دی چې هغه غلطي وکړي او دا غلطۍ د ثابتولو دپاره بیا کوشش کوي. لیکن حضرت آدم علیه السلام چې دی هغه داسې چې هغه غلطي هم نه وي، هغه په هیره باندې شوي، قصدن آمدن هم نه وي، لیکن د هغې باوجود چې دی نو هغه الله تبارک وتعالی هغه ته د توبې هغه تعلیم وکړو، هغه کلمات یې ورته زده کړه چې په هغې کې الله تبارک وتعالی ته عاجزي وکړي، د الله پاک نه معافي وغواړي. الله پاک فرمایي چې فأزلهما الشیطان عنها، نو وښویول دواړو لره
یعنی حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دی وښویول. د ذلت لفظ استعمال کړی، ذله په معنا د ښویدلو باندې. دا لفظ ورلم داسې استعمال کړی دی چې آدم علیه السلام په قصد دا کار نه کوي، ځکه یو انسان چې ښویږي په خټو کې وښویږي نو د هغه په اختیار کې نه یا په زور باندې ځان راغورځوي نه، بلکې هغه چې دی وښویږي ځکه چې هغه بې اختیاره شي، د هغه په اختیار کې نه وي. په خپل اختیار باندې یو کار کول چې دی هغه ګناه دی. فازلهما الشیطان، الله پاک فرمایي چې وښویول دې دواړو لره شیطان وښویول عنها د هغې ونې په وجه باندې چې د کمې ونې نه د میوې د خوراک نه الله پاک منع کړې وه، د هغې په وجه باندې شیطان دې دواړه وښویول او شیطان ورته وسوسه وکړه، قسمونه یې وکړله. او اوس حضرت آدم علیه السلام نه چې دی نو هغه هېر شوي و د الله پاک حکم، یا دا ده چې اجتهادي غلطي وه چې هغه حضرت کم ونې طرف ته چې دی نو هغه اشاره شوي و. حضرت آدم علیه السلام دا خیال کړی و چې دغه کومه ونه چې دی نو هغې ته اشاره شوې وه د دې ونې د میوې نه منع کړی شوی یم، حالانکې هغه جنس نه منع کړی شو. مثال په طور باندې چې دی نو هغه د مالټې ونه وي، اوس یوې مالټې ونې ته اشاره وشي چې د دې ونې میوه به نه خورئ، نو هغه دا خیال وکړي چې دغه یو ونه چې کومه خاص چې هغې ته اشاره وشوله د دې ونې دا میوه چې دی دا به منئ. او آدم علیه السلام چې دی نو هغه بله د مالټې ونه ولاړه وه، ما خو ډېرې وې، نو مطلب دا دی چې د هغې نه حالانکې د الله تبارک وتعالی د حکم مطلب دا و چې دغه جنس یعنی دا قسم د ونو د دې میوه به نه خورئ. نو دا یو اجتهادي غلطي وه. په اجتهادي غلطي کې چې دی نو هغه د انسان مؤاخذه نشته دی، بلکې په اجتهاد کې چې دی نو مجتهد هغه که بالفرض چې دی نو هغه صحیح اجتهاد وکړي نو د هغه دپاره چې دی نو هغه 2 اجر او ثواب وي، او که چېرته چې دی نو په هغې کې غلطي د هغه نه وشي نو بیا هم د هغه اجتهاد په وجه باندې هغه ته یو ثواب میلاویږي. فازلهما الشیطان عنها، بس وښویول دواړو لره شیطان عنها د هغه ونې په وجه باندې، فاخرجهما نو ویستل دې دواړو لره مما کانا فیه د هغه جنت د هغه ځای نه چې وو په هغې کې چې په کومو مزو کې په کومو خوراکونو په چې کوم جنت کې وو د هغې نه راوویستو. وقلنا او وویل مونږه، الله تبارک وتعالی بیا حکم وکړو چې اهبطو کوز شئ، بعضکم لبعض عدو، بعض ستاسو به د بعضو دپاره دشمنان وي، په تاسو کې بعضې د بعضو دپاره چې په هغې کې حضرت آدم علیه السلام و، په هغې کې چې دی نو هغه انسان او شیطان و، چې دا به چې دی نو څنګه چې په جنت کې د شیطان د هغه سره د یو دشمنۍ عمل وکړو، دغسې د الله تبارک وتعالی وفرمیل چې په دنیا کې به هم د ټولو انسانانو دپاره د نسل انساني دپاره دا شیطان ستاسو دشمن دی، دی به ستاسو سره دا دشمني کوي، وسوسې به کوي، د الله پاک به حکم په نافرمانۍ کې به غورځوي، دې نه به احتیاط کوئ. دا هم مفسرینو لیکلي دي چې په دې کې چې دی نو دې خبرې ته هم اشاره وه چې بعضکم لبعض عدو، په تاسو کې بعضې انسانان د یو بل سره چې دی نو په دې کې به هم ګویا آدم علیه السلام ته دې خبرې الله تبارک وتعالی وفرمیل چې په نسل انساني کې د دې د یو بل سره چې دی نو هغه تنازعات، اختلافات، کله د ژبو په وجه، کله د فرقو په وجه، کله چې دی نو هغه د مختلف نورو سببونو باندې دشمنیانې به وي. او فرمایلی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، او ستاسو دپاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی، مستقر ځای د اوسېدو دی، ومتاع او فایده ده، نفع ده، الی حین تر یو وخت مقرره پورې، یعنی په هغه دنیا کې به هم بیا چې دی نو هغه د یو حین د یو مقرر وخت دپاره چې دی نو هغه دنیا ته ځئ، هلته هم ستاسو چې دی نو هغه ټکانه هغه همیشه او مستقل نه ده. او په دنیا کې به په دې ځمکه کې مستقر د اوسېدو ځای چې څومره عمر دی هغه به اوسېږئ، په دې دنیا کې به د خپل ژوند تېروئ. دې نه دا معلومه شوه چې د انسان چې دی نو د اوسېدلو ځای بنیادی طور باندې هغه د ځمکه ده. که چېرته چې دی نو په سمندرونو کې یا په خلا کې چې دی نو هغه انسانان خلا ته خیږي، هغې کې عارضي وخت لږ وخت دپاره چې هغه ځان سره چې دی نو هغه اکسیجن یې وړي
او هغه ضروريات چې د انسان چې دی نو د ژوند دپاره ضروري دی هغه ځای ته چې په هلته نشته دی هغه هلته چې دی نو څه وختي لږ مقدار کې ځان سره ویسي لږ وخت